دا سخر د انګور سره لاس ملاول سي او سخر د پلار په مرتبه دی خیر دی لیور سره به لاس نه ملاوي ښه دا ملګري وایي چې امام سره سړی اخري یو رکعت وکړي نور مونځ به څنګه کوي داسې به وکړي چې پابسي دغه دویم رکعت د ده لپاره دویم رکعت دی یو رکعت خو یې کړی دی سبحان نه مونځ شروع کړي پوره رکعت به وکړي بیا به کښېني قاعده به وکړي بیا به پاسي بل رکعت ته اخري رکعت به یې دریم بیا به چې کوم دی هغه کښېني او بل رکعت پوره شي بیا په هغې باندې سلام وګرځوي دا یې اسانه او بهتره طریقه ده بعضې خلک ذکر بالجهر ته بدعت وایي دا صحیح دی دا په هغه وخت کې بدعت دی چې نورو خلکو ته پې تکلیف رسي لکه اوس سپیکر مثلا موږ لګولی یو په دې جومات کې دا چغه لګیا یو نو بایي دلته به په کورونو کې به څوک بیماراني څوک به ودی د چا به څه کاري څوک به تلاوت کوي دا ناجایز دي او چې داسې د معهود ځای کې د راغونډ شوی لکه موږ چې په دې خپل جومات کې ناست یو نو دلته کې که موږ ذکر بالجهر کوو بل چاته تکلیف نشته دا خیر دی په یو خاص ځای کې ناست دی ذکر بالجهر کې بلکې ښه دی ښه دا وایي چې یو هلک د خپل کور په دریم چت باندې سپیکر ایښی دی مونږ کورونو والا ته تکلیف دی تاسو ورته ووایئ چې لرې کړي زمونږ خبره نه مني ها که صرف اذان به کوي نو خیر دی اذان خو خاص خبره نه او که نه نور نعتونه پکې وایي او دغه بې وخته نو بیا نه دي په کار ده چې هغه بل مسلمان ته تکلیف ونه رسوي ما تاسو ته ووي چې ګوره ذکر دا د الله تعالی ذکر دی او دا په داسې وخت کې منع دی چې دې جومات کې مونږ یو لس کسه ناست یو او نور څه کسان هلته تلاوت کوي څه کسان هلته په نفلو ولاړ دي څه کسان هلته کې چې کوم دی بل څه دیني خبر کوي موږ دلته لګیا یو چغې مو جوړ کړي لا اله الا الله لا اله الا الله دا ښه نه ده نو چې دا ښه نه ده نو په بې وخته ټیمونو کې بانګونه دغه نعتونه ویل یا چې کومه دی نو په داسې ټایم کې تلاوت لګول تلاوت چې کېږي په کار دی ته غوږ کېږي او هغې ته غوږ نشي ایښودی چاته به حاجت وي نو ښه دا ده چې دا دې نه کوي او د دې نه دې ځان وساتي د مازدیګر د ماسپښین د مونځ قضا د مازدیګر سره یو ځای او د مازدیګر د مانځه نه مخکې کولی شي نبي علیه السلام د مونځونه قضا شي او په جمع باندې یې کړي دي نو که غونډ جومات نه جمع قضا شي لکه داسې وشي کله کېږي مثلا د امام اودس نه او مونځ وکړي نو چې مونځ یې وکړو نو د امام ونه شو خو د ټولو ونه شو که نه وروستو پته ولګېدله ماسپښین یې مونځ کړی مازدیګر پته ولګېږه مازدیګر د چې کوم دی هلکه اعلان دې وکړي چې د اذان سره د مازدیګر د اذان سره د اعلان وکړي چې کومو خلکو د ماسپښین مونځ کړی دی هغه ټول زر تر زره راشئ په د مازدیګر د مانځه نه مخکې چې کوم دی نو جمع وکړئ د قضا اوبه شي دا قضا منځونه د مازدیګر د مانځه نه بعد چې متعین قضا وي هغه کولی شي د سهار د مانځه نه بعد هم کولی شي ښه د اشراق پورې او مازدیګر چې نور زیړی شي بیا یو مونځ هم نشي کولی قضا منځونو کې قصر کول مثلا سجده یو با تسبیح نه کم از کم په سجده کې یا په رکوع کې تسبیحات دا 3 پیرې دي دا کمه مرتبه ده او که ځان لمونځ کې نفل یا څه نو هغې کې چې تسبیحات څونه ډېر وی 5 پیرې 7 پیرې وغیره یو پیره پکې نشته ښه د فاتحې نه فاتحې په ځای باندې تسبیح نشي ویلی ځکه چې فاتحه چې کوم دی نو دا په مانځه کې ویل واجب دي چې واجب پاتې شو سجده سهوه لازمه شو ښه البته دی وایي چې په 3 یا 4 رکعت کې او نور پکې ویلی شي تسبیحات پکې نور ویلی شي خو بهتره فاتحه ده چې په تش رکعتونو کې سړی فاتحه وي نو دا بهتره ده ښه او مونځ کېږي خو مطلب دا چې کېدل ښه چې اعلی طریقې سره وشي نو دا به ښه ښه
دا د څه لیکلي خو خیر مطلب یې دی په واسکټ باندې بیج وي او د ځناور تصویر یې پې مونځو سره نه کېږي. خوب کې څوک خپل واده ویني الله به پې زر تر زره خوشحالي راولي. دا ملګری وایي چې د یو سړي د ګیس کنیکشن دی او نورو ته یې ورکړی دی 2 کسانو ته هغه دواړه کسان ته وایي چې بل به موږ داخلوو ته مه داخله وه نه دا ناجایز دی دا سود کې راځي ګناه ده داسې دې کوي چې 3 واړه دی په شریکه چې څونه بل راشي په شریکه باندې دی 3 واړه بل داخلي. دا ملګری وایي چې خوب کې مې په اوچت اواز عالم نشرح لک صدرک دا صورت وایم په ښکلي اواز به ډېر بهترین دی. الله پاک به د سینا د علم دپاره کولاو کړي. خدای پاک به درته شرح د صدر ورته ویلی کېږي یعنې الله پاک به درته علم نصیب کړي. دا یو سړی وایي چې د چا نه قرآن مجید په خوب کې هغه پرېوته پاڼې شو بې ادبي وشوه او ما ورته کتل بل سړی ولاړ و ما وی چې هغه به دغه وکړي د دې قار به ورته وکړي غصه به ورته وکړي. د دې دا مطلب دی چې د قرآن ادب او احترام کول ضروري او لازمي دي او د قرآن بې اودس سره اخیستل دا ناجایز دي. د قرآن ادب احترام ته پکې اشاره ده. د زړه د نرمېدو لپاره ښکلې وظیفه استغفار ډېر زیات کوئ. درود شریف استغفار دا دعا استغفار او درود شریف کم از کم 313 پیرې. دا بل ملګری چې د احتلام بار بار کېدو دپاره راځي نو د هغې دپاره دا طریقه ده چې دا خو یو بیماري ده علاج روحاني بدني هم پکار دی روحاني دا علاج دی چې هر ماسخوتن سړی اوده کېږي نو 21 پیرې د بسم الله وایي 1 پیره الحمد او 6 پیرې آیت الکرسی او اخري 3 سورتونه 3 پیرې دی وایي انشاءالله خدای پاک به حفاظت نصیب کړي. که یو غیر مسلم مسواک شروع کړي د مسواک فایدې به ورته حاصلېږي او خوله به پاکه شي نورې فایدې ورته نه حاصلېږي. نورې فایدې د مسلمانۍ سره تعلق ساتي هغه چې کلمه به ورته نصیب کېږي نو کافر ته کلمه نه نصیب کېږي. پوه شي مطلب باندې د خولې پاکېږي که نه مسواک خو د غاښونو صفایي دپاره. که د عالم مخ مبارک ته څوک په ویډیو کې ګوري او موبایلو کې ګوري بیان اوري ورته ګوري نو مخ کتلو کې اصل خبره دا ده چې دا وایي ویډیو کې څوک د عالم مخ ته ګوري. زما خو دا رایه ده چې دا ویډیو کول د سره په کار نه دي. خیال کې مرته تاسو به وایي تاسو چې لګولي موږ نه لګولي خو خلکو مجبور کړي یو د بار ملکونو یارانو دوستانو د دې خپل وطن یارانو دوستانو څوک کراچۍ کې دي څوک پنډۍ کې دي څوک یو ځای څوک بل ځای کې دي تیرا کې دي هر ځای هغې غواړي چې یاره ته موږ ستا بیان اورو نو ښه وي. نو ما دې هلکانو ته ویلي مو چې که دا بغیر د دغې نه کېږي وایي بغیر دغې نه نه کېږي او پوره بیا د چل کېږي هغه چل کېږي. بهرحال دغه تصویر دی نو زما رای خو دا ده چې دې تصویر ته کتلو کې ثواب نشته د سړي مخ ته کتلو کې ثواب دی. ښه دا زه خو غیر سیاسي سړی یم او خیر د علماو خبرې مولانا فضل الرحمن صاحب نه یو ځل چا تپوس وکړو وایي چې دغه دی د تصویر کې ګناه شته دا تصویر وی قطعی حرام ہے قطعی حرام ہے. خبره پوه شوې بس هغه سړی داسې جواب هغه ورکړي چې بس دویم تپوس یې ته ونه کېږي دا تاسو چې لګولي دي په خبره پوه شوې نو بیا بل چا ورته ویلي نو هغه ورته موږ نه دي لګولي تاسو لګولي دا شیونه لرکوي مې لګوئ دا کیمرې لرکوي دا دغه چې کوم موبایل یې لرکوي مې لګوئ خبره پوه ویډیو کوئ د ویډیو په ځای باندې آډیو کوئ مقصد خو تقریر بل ته رسول دي دین بل ته رسول دي نو په ویډیو دی نه کنده لرکوي خبره به چې کوم دی نو خلاصه شي. بهرحال ما خوب لیدلی چې قیامت کسی
دا ملګري وایي چې ما خوب لیدلی لمبا چوړه خوب یې لیکلی دی چې قیامت ورځ ده او مونږ لګیا یو خلک نور نشته دی خلک څه شو جهنم ته تللی دی نو زه حیران شوم چې مونږ جنتیان یو او دغه د قبلې طرف نه په مونږ باندې د عرش سوری دی ډېره بهترین ښکلی دغه دی زما زنا بیبي کپړې راځي مونږ ته د کپړو ضرورت نشته الله مونږ ته د جنت کپړې راکوي ډېر ښه دی د دې مقصد دا دی چې تاسو داسې اعمال کوئ چې هغه د جنت د حاصلېدو وي د جهنم نه د بچ کېدو وي دې کپړو کې د زنانه کپړو کې جمع کولو کې دې ته اشاره ده چې زنانه دې د ستر پردې مکمل طور باندې خیال ساتي ښه دا ملګری وایي چې پلار مې خوب کې لیدلی زما ورور هغه قبر د اوبو نه ډک دی ښه دی دا نیک عمل دی دا دغه چې کوم دی نیک دا اوبه چې کوم دی په عالم مثال کې د نیک عمل نیک سړی به او خدای پاک به پرې رحم کړی په اوبو کې خیر دی ډوبېدل څه نقصان نه دی ښه رڼو اوبو دغه کومه دعا چې ما بار بار ویلې ده بسم الله الرحمن الرحیم سل پیرې او یویشت پیرې الحمدلله یوه پیره او سورت آیت الکرسی شپږ پیرې او اخري درې سورتونه درې پیرې دا د هر قسم سحر جادو علاج دی ښه هغه ماسخوتن کې وایي ګیر چاپیره شف کوئ په ځان شف کوئ انشاءالله سحر جادو نه به حفاظت نصیب کیږي د نماز میں دعاؤں سجدہ رکوع میں طریقہ کار بتائیں دا په نفلی اعمالو کې سړی کولی شي حدیثو کې راغلي دعاګانو په دې کتابچو کې دا لیکلي دي لکه سړی سمع الله لمن حمده وایي بیا دغه وخت کې اللهم ربنا حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا دا الفاظ ورسره وایي دا راغلي دي دارنګه د دواړو سجدو منځ کې اللهم اغفر لي وارحمني وعافني دا الفاظ راغلي دي دا دعاګانې نو دا په دې کتابونو کې لیکلي په وړو وړو کتابونو کې داسې که زه تاسو ته ووایم تاسو ټول ته هغه یادېږي نه خو دغه د مسنون دعاګانې چې کوم دي هغه په هغې کې لیکلي دغه رنګې سړی نفل کوي په سجده کې هغه دعاګانې هم شته دی احادیثو کې هم راغلي دي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک دا هم راغلي ده اللهم عافنا عافني عافنا عافنا جمع لفظ عافني ولا تعاقبني دا اللهم اني اسالك رحمه واسعه دا الفاظ راغلي دي نو دا دغه مسنون دعاګانو په دغه کې شته دي دا ملګری وایي چې دارالعلوم کې ناست یم شرکل دارالعلوم کې او نلکې خرابې دي زه چنده ورکوم او قاسم صاحب راله ګړۍ راکوي مطلب دا چې د خپل اوقاتو خیال وساته خپل اوقات فضول مه بربادوه او چنده ورکولو کې دې ته اشاره ده چې د مدارسو سره د دې ځایونو سره چې کوم دی د علماو سره هغې کې مالي تعاون کوئ او الله پاک به چې کوم دی نو تاسو ته د هغې نه علم نصیب کوي او خیر به نصیب کوي دا ملګری وایي چې زه خپل جومات کې اذان کومه ډېر ښه ده الله پاک دله توفیق درکړي او د صحیح الفاظ کوشش وکړه چې د قاري نه دا الفاظ زده کړي خدای پاک دله ټول اسباب برابر کړي دا ملګری وایي چې رور مې بار ملک په جیل کې قید دی خدای پاک دې زر تر زر آزاد کړي د هغې دپاره وظیفه د لا حول ولا قوت را ختم کوئ 1500 پیرې مخکې وروستو سل پیرې درود شریف وایي او بیا دعا غواړئ انشاءالله خدای پاک به زر ښه دا ملګری وایي زما مور وفات شوې ده نن یې درېیمه ورځ ده دعا ورته وکړي چې الله پاک د هغې کامل مغفرت نصیب کړي وکړه ژوند یې په راحته کړي تقصیرات یې الله معاف کړي او د چا چې وفات شوې ده مور الله دوی ته صبر نصیب کړي دا ملګری وایي زما پلار د 7 میاشتو نه بېهوشه دی الله پاک دې
په هوش کې راولي او الله دې صحت نصیب کړي بیماری دې الله زر تر زره ختمه کړي مور مې بیمار ده الله پاک دې صحت نصیب کړي خدای دې شفا کامله عاجله نصیب کړي